بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې ابتدایي شیان تاسو په ټیټو سیمپو کې لوستي دي. یو ځل بیا تکرار کړه. عدد مو وي، رقم مو وي، د عدد لیکل او لوستل مو وي، د عدد طبقې او مرتبه مو وي. دا بالکل هغه ابتدایي شیان دي. همدغه عدد لږ په لوړه سویه باندې یا لږ په لږ نسبتا لوړه سویه باندې که ووایو، موږ د عدد په اړه باندې دغه عددونه راخستي دي، په دغه چارت کې تقسیم کړي دي یا په دغه چارت ورته جوړ کړی دی. نو د عددونو په اړه باندې دومره معلومات تاسو لپاره کافي دي. او زه هیله لرم چې که دا شیان تاسو زده کړئ، عددونه په دغه رقم باندې زده کړئ، مشکل حل کېږي. که د دغه طرف نه یې ونیسو عددونه تعریف د دغه ځای نه شروع کړو، موږ وویل چې طاق رقمونو ته وویل چې طاق هغه رقمونه دي چې په دوو پوره نه تقسیمیږي، جفت هغه رقمونه دي چې په دوو پوره تقسیمیږي. دغه دواړو مجموعې ته موږ مکمل عددونه وایو. نو مکمل عددونه یې صفر نه شروع ته لایه تناهي پورې دي. مرکب عددونه هغه عددونه دي چې په یوه او خپل ځان او یو بل عدد هم تقسیم شي. بسیط یا لومړني هغه عددونه دي چې یا اولیه عددونه چې فقط په خپل او په یوه پوره تقسیمیږي. دغه ته موږ څه وایو؟ د طبیعي عددونه وایو. طبیعي عددونه د یوه نه شروع کېږي ته لایه تناهي پورې ادامه لري، او د بل د صفر نه شروع کېږي ته لایه تناهي. دا دواړه چې یو ځای کې دا مثبت عددونه دي، یعنی یو، صفر، یو، دوه، درې او دا مثبت عددونه دي. په همدغه شکل باندې مقابل کې موږ منفي عددونه لرو، نو دې ته تام عددونه وایو یا پوره عددونه ورته وایو. بالمقابل موږ منفي تام عددونه هم لرو چې هغه منفي یو دی، منفي دوه دی، منفي درې دی، یعنی په دا محور کې ښودلي دي. دا محور دی، دا صفري نقطه د یو، دوه، درې، څلور، پنځه دي، او منفي یو، منفي دوه، منفي درې. دې ټولې مجموعې ته موږ څه شی وایو؟ تام عددونه ورته وایو. دا پوره عددونه دي. په مقابل کې موږ کسري عددونه لرو. کسري عددونه چې نیمایي واحد موږ ته وښیي، کسر په دغه شکل باندې ښیو یا اعشاري په شکل باندې ښیو او یا دا په دې شکل باندې ښیو. به هر صورت کسر مخرج لري او صورت لري. نو بل کسري عددونه دي. دغه دواړه چې یو ځای کې موږ دې ته څه وایو؟ دې ته موږ نسبتي عددونه وایو. نسبتي عددونه کوم عددونه دي؟ چې د کسر په شکل یې ولیکو، لکه دا. یا لکه ثابت عدد 15 عدد هم د کسر په شکل لیکلی شو، 15 پر یو لیکلی شو. شپږ دی ثابت عدد د شپږ په یو لیکلی شو چې کسري عدد یې جوړ کړو. منفي درې دی، منفي درې دا رقم هم لیکل شوي دي، خو منفي درې داسې هم لیکلی شو. دې ته موږ څه وایو؟ نسبتي عددونه. نسبتي عددونه هغه عددونه چې کسر په شکل باندې لیکل کېږي. په مقابل کې داسې عددونه هم شته چې کسر په شکل نشي لیکلی، لکه جذر دوه، لکه ای، لکه پای. دا عددونه د کسر په شکل نشي لیکلی. نو دا دواړه چې بیا یو ځای کې د دې نه څه جوړیږي؟ حقیقي عددونه جوړیږي. نو حقیقي عددونه ټول عددونه راځي. هغه عددونه راځي چې د کسر په شکل لیکلی شمه، لکه دا. هغه عددونه راځي چې د کسر په شکل نشم لیکلی، لکه دا. هغه ثابت عددونه پکې راځي مثبت، لکه دا. منفي ثابت عددونه پکې راځي، لکه دا. کسري عددونه پکې راځي. د ټول شیان چې پکې راځي ځای کې ته څه وایي؟ دې ته حقیقي عددونه وایي. ښه، که دې خونه یو ځل بیا تشریح کړو، حقیقي عددونه څه ته وایي؟ حقیقي عددونه هغه عددونه ته وایي چې د نسبتي او غیر نسبتي عددونو اتحاد ته حقیقي عددونه وایي. مانند دا دواړه پکې راشي. هم چې هغه چې کسر په شکل لیکلی شو، هم هغه چې د کسر په شکل نشو لیکلی. بل د حقیقي عددونو کې یو بله مهمه خبر ده چې که موږ په محور باندې وښیو، د هر حقیقي عدد لپاره یوازې او یوازې یوه نقطه موجوده ده. په دغه هره نقطه کې یو عدد شته، او د هر عدد لپاره یوه نقطه موجوده ده. نسبتي عددونه هغه عددونه ته ویل کېږي چې د یو عام کسر په شکل باندې ولیکلی شو، یعنې د ای بي په شکل باندې ولیکل ته مخرج وایي، او دې ته څه وایي؟ صورت وایي. غیر نسبتي هغه چې په دغه شکل باندې ونه شو لیکلی، لکه مثال مې مخکې وویل جذر دوه، جذر درې، جذر پنځه، دا ټول په دې شکل باندې موږ نه شو لیکلی. مستم عددونه چې ته وایي چې پوره عدد وښیي، پوره واحد وښیي، شپږ، منفي شپږ، 12، 10,000، 20,000، منفي 28، همداسې نور. ښه، دا په څو چې ثابت وي، کسري نه وي. دو ته چې په څو برخې ویایو؟ یو ته مثبت هغه ویایو تام عددونه وایو، او بل ته منفي تام عددونه وایو. مثبت تام عددونه کې طبیعي عددونه راځي او مکمل عددونه راځي. طبیعي د یوه نه شروع کېږي او ته لایه تناهي پورې ادامه لري، او مکمل د صفر نه شروع کېږي ته لایه تناهي پورې ادامه لري. مکمل کې جفت طاق دي، او په طبیعي کې لومړني او باسي عددونه دي. پام مو وي چې 0.5 دا نه طبیعي عدد دی نه مکمل، دا کسري عدد دی. طبیعي عدد او مکمل عدد دواړه به ثابت عددونه وي. مثلا 2.8 دا یو شی هم نه دی، نه مکمل دی، نه طبیعي دی، نه جفت دی، نه طاق دی، نه لومړنی دی، نه بسیط دی. دغه برخه چې کومه ده، دغه طبیعي عدد دی، او مکمل عدد دی، او جفت عدد دی، او طاق عدد دی، او لومړنی عدد دی، او مرکب عدد دی. دا ټول په شمول د تام عددونو دا ټول به څه وي؟ پوره عدد به وي. څه به وي؟ پوره.
کسری به نه وي. کله چې خبر د کسر شوه بیا چې موږ شته ورته وایي هغې ته موږ نسبتي او غیر نسبتي عددونه پکې راځي. نسبتي هغې ته د کسر په شکل لیکلی شو، غیر نسبتي هغه دي چې د کسر په شکل یې نشو لیکلی. مختلط عددونه په دې سیم کې نه وایي، هغه به وروستۍ خبر ده. صرف دومره یې وایي چې مختلط عددونه هغه عددونه چې په هغو کې جذر منفي یو شامل وي. څه شامل وي؟ جذر منفي یو پکې شامل وي چې هغه په وروسته عباراتو کې وایي. دلته هم لیکلي هم دي چې جذر منفي یو شامل وي. د هغې عددونو څلورګونې عملیې دي. تاسو په حساب کې یعنی تاسو په طبیعي عددونو کې څلورګونې عملیې چې هغه جمع ده او منفي ده او تقسیم دی او ضرب دی دا هم کړي دي او د دې اصول هم لوستي دي، تعریف هم لوستی دی. په هماغه شکل دلته هم په هماغه شکل باندې دلته موږ عملیې کوو. صرف یو شی چې اضافه کوو هغه دا طبیعي خبر تاسو کسرونه جمع کړي، یو په دوه او یو په درې، دوه جمع کړي دي، درې په څلور ضرب پنځه په دوه ضرب کړي دي او شپږ په څلور تقسیم د درې پر پنځه تقسیم هم کړی دی، ضرب هم کړی دی او جمع هم کړی دی، تفریق هم کړی دی، د کسري عددونو هم کړی دی، د ثابت عددونو هم کړی دی. مثلا 2 جمع 200 مثلا 200 تقسیم په 2 باندې تقسیم په 8 باندې مثلا 4 ضرب 2 28 هم د کسر په شکل کړي او هم د ثابت عددونو په شکل باندې کړي. لیکن یو چې باغی کې موجود و هغه د عدد علامه ده چې تر اوسه پورې تاسو څومره کار کړی و هغه ټول شی عددونه وو، هغه مثبت عددونه وو، که هغه کسري وو او که هغه څنګه وو تام عددونه وو یا ثابت عددونه وو، د دواړو شی مثبت وو. خو دلته مو په دې محور کې کوم وګورو، په دې محور کې په حقیقي عددونو کې موږ منفي عددونه هم لرو او مثبت عددونه هم لرو. نو بل ویډیو کې څلورګونې عملیې وایي، خو صرف دومره په ذهن کې وساتئ چې څلورګونې عملیې په همدغه شکل باندې کې څنګه چې موږ مخکې کړی یوازې او یوازې په چپ کې اضافه کوو، یو شی په نظر کې نیسو، د عدد علامه باید په نظر کې ونیسو چې دغه عدد چې زه غواړم چې دوه عددونه مثلا a جمع b کړم، د دغه a او دغه b په څنګ کې چې مقدار یې څه دی د دې علامې څه شی دي، آیا علامې مثبت دي او که علامې منفي دي، یا دا چې د یو مثبت د منفي یا مثبت فقط علامې په نظر کې ونیسه او بس. نو د عددونو لپاره هم دومره کافي وه. یو ځل که بیا تکرار کړو، نسبتي عددونه هغه عددونه ته ویل کېږي چې د کسر په شکل باندې لیکل کېږي، غیر نسبتي عددونه هغه عددونه ته وایي چې د کسر په شکل یې نشو لیکلی. دا نسبتي شول، د غیر نسبتي شول. نسبتي په دوه ډوله دي، یو کسري دی یو تام دی. کسري عدد چې کسر په شکل تام یې ثابت مقدار، تام په دوه ډوله دي، یو مثبت یو منفي، مثبت په دوه ډوله دي، یو طبیعي دی یو مکمل، طبیعي په دوه ډوله دي، یو اولیه دی یو مرکب دی او مکمل په دوه ډوله دي، یو جفت دی یو تخ دی. تعریفونه مې مخکې وکول. دا ټوله مجموعه دا غونډه مجموعه چې موږ راټوله کو، دغه غونډه مجموعې ته موږ شی وایو حقیقي عددونه وایو. نو د موږ په دغه سیمستر کې نور د موږ عددونه زیات شول. پخوا په ټیټو سیمپو کې یوازې دغه برخه د عددونو موږ لرله، نوره برخه مې نه لرله. دغه برخه د موږ موجوده وه، دا مثبت عددونه برخه موجوده وه. اوس هم پکې څه اضافه کړل؟ منفي عددونه مو هم پکې اضافه کړل. نو باید په ټولو عملیو کې د عدد علامه مو باید په نظر کې وساتو.